دلته وګورئ موږ سره امپلای اینڈ سیل ریپرزنټیټیو دی. ټیک شو. اول به موږ د دې ریکارډ جوړو. نو دا اپډیټ غواړي چې تاسو پیرول اپډیټ کوي که نه، چې تاسو دا یس کوي که نه، نو دا به تاسو له په ویب باندې وړي او لکه کوم چې تاسو رجسټرډ هغه دی پیرول دی هغه به تاسو ته اوپن کوي. په خبره پوه شئ. لکه فل سروس پیرول چې کوم اویلیبل دی ګوره دا کې اویلیبل دی، آپشن 2 د ان هاوس پیرول وغیره وغیره. پوه شوئ. نو موږ سره خو بهرحال پیرول رجسټرډ نشته، خو موږ سیټینګ به څنګه کوو. نو دلته چې کله یس نو راځي که نه، لکه اوس ګوره ما ته یس نو وایي، زه به یې نو وکړم. نو ما ته به د امپلای ټول هغه سیټینګ لکه اپډیټ خو زه نه غواړم چې ما سره هغه رجسټرډ کی نشته، نو زه څه اپډیټ کړم. په خبره پوه شوئ. هغې کې ټول ټیکس ټیبل اپډیشن وي. پوه شوئ. کوم چې هغه فیډرل شو یا امپلایمنټ شو یا ان امپلایمنټ شو. اوس ګوره دلته زه یو امپلای جوړوم، لکه یو امپلای خو ما سره الریډي دی، بل امپلای جوړوم. امپلای نوم دی احمد. ټیک شو. خان. دا امپلای دی یا سیل ریپرزنټیټیو دی یا دواړه کاره کوي. په خبره پوه شوئ. نو ستا خوښه. سیل ریپرزنټیټیو هغه وي چې صرف هغه مونږ ته سیل کوي، بهر ځي آرډر یې روړي، بیا مونږ هغه آرډر یې لیږو. په خبره پوه شئ. امپلای کوم چې دفتر کې دننه کار کوي، کلریکل سټاف شو، مینیجرل سټاف شو، فاینانس چې کوم ډپارټمنټ سټاف شو، بوت هم کېدی شي. پوه شوئ. یو کس دفتر کې هم کار کوي، هلته هم کار کوي. ایډریس یې څه دی؟ نو دلته به د امپلای ایډریس ولیکو. لکه ایډریس دی 1 نیو ابدر روډ یونیورسټي ټاون. دا د هغې ریزیډینشل ایډریس دی. ټیک شو. پېښور. بیا راځي موږ سره د هغې پوسټل کوډ. نو دا د هغه جرنل انفارمیشن دی، کنټري څه دی. ټیک شو. د هغې ټلیفون نمبر، د کور یا د هغې ایمیل ایډریس وغیره وغیره. سوشل سیکیورټي که هغې ته تاسو آی ډي کارډ دفتر ایشو شوی دی نو د هغې نمبر لیکلی شئ. ټایپ دی نو دا سیل ریپرزنټیټیو دی پلس امپلای دی. ټیک شو. اینی ټایپ. یا ته داسې هم کولی شئ چې دا کم ډپارټمنټ کې کار کوي، فاینانس کې. ټیک شو. هایر ډیټ دا هم کله هایر کړی دی. فار ایگزامپل دا مونږه هایر کړی و په 1 جنوري باندې. صحیح شو. ښه. ټرمینیټ نو دا به کله ټرمینیټ کیږي؟ 31 جنوري 2010 یا څومره کالو چې دې سره کانټریکټ وي. نن څه وخت ټول کانټریکټ بیس هغه وي که نه. ټیک شو. بیګیننګ سره ایډوانس یې اخیستی وي نو دلته نه ایډ کولی شو، خو دا خو اوس هم لا هایر کو. پے انفارمیشن کې بیا مونږ ورکوو چې د دې لکه سیلری بیس دی، آورلی دی یا آورلی ټایم ټیکټ آور. ټایم ټیکټ آورس کې مونږ به امپلای سیلکټ کولو که نه، نو هغې هم دې ته کمیشن بیا مونږ ورکولی شو. په خبره پوه شوئ. خو نارملي دلته مونږ سره ټول سیلری وي. اوس د دې سیلری څه ده؟ دلته به ورکوو څه؟ ویکلی دی، منتلی دی، اینولی دی. نو منتلی سیلری ده، منتلی به راوالی. ویکلی دی نو ویکلی به راوالی. نو د هغې به بیا دلته څه ولیکې؟ سیلری پے ریټ. لکه اوس منتلی د دې سیلری ده څومره؟ 5000. ټیک شو. دې که اوور ټایم لګوي نو دې ته لکه اوس میاشت کې اوور ټایم لکه 2 غنټې پر ډے اجازت دی. نو پر ډے لکه پر آور دې ته اوور ټایم 200 روپۍ به ایکسټرا ملاویږي. پوه شوې. سپیشل څه دې سره هغه شوی دی، څه نوم دی، بونس وغیرہ یا الاؤنس وغیرہ یا فوڈ الاؤنس یا ہاؤس الاؤنس وغیرہ اینی هغه. نو دلته ته هغه هم ورکولی شئ. نو د دې ګوره دلته راغلله انول سیلري، خپله یې کیلکولیټ کړه. پوه شوې. لکه ګوره 5000 نو 5 ملټیپلای بائی 12 60,000 پلس 200 پلس 500 نو دا هم 12 میاشتو په حساب سره دغه انول کیلکولیشن شو. ود هولډینګ نو دلته ته ود هولډینګ ورکولی شي، لکه چې ایډیشنل او دا که هغه کسټمر ته څه انوایس کوي نو هغې ته به پر انوایس څومره میلاویږي لکه کمیشن حساب. دا بیا هلته امپلای کې موږ ډایرکټ ولیکو، فکس نه وي.
پوه شوې د سیلری سر کیلکولیشن 12 منت وکړو سر نو انول سیلری کیلکولیټ کیږي کنه کال کې خو هغه پر منت خو وي خو هغه خو انول وي کنه اوس ګوره دې له اډیشنل ود هولډینګ سره ملاویږي یا څه الاونس دی لکه بهر ملکونو کې دا دی چې فیډرل لپاره بیل الاونس وي سټیټ لپاره بیل وي لوکل لپاره بیل وي نو دلته هغه الاونسز د دې هغه کولی شي دا چینج کولی هم شي خو چې کله تا سره ټیکس ټیبل راشي په خبره پوه شئ لکه پیرول سیټ اپ چې راشي پوه شوې نو دلته لکه اوس دا فیډرل امپلای دی نو دې ته 1200 روپۍ یا 12% دې کې زما په خیال پرسنټ راځي پوه شوې نو هغه دې ته ملاویږي 12% نو د دې خپل هغه وی لا وی دا چې بیا تاسو وایي کنه ګوره ډیټیل فار د امپلای W4 پوه شوې نو دلته ته ود هولډینګ ورکولی شي دلته موږ سره بیا امپلای فیلډز جوړیږي امپلای فیلډ نه څه مراد دی لکه ایکس ایډیشنل څنګه چې حکومت موږ نه ټیکس کټ کوي پلان کې ټیکس شو دا ایکس وائی زیډ ټیکس شو دا ټیکس شو ټیک شو نو دلته هغه هم بیا موږ جوړولی شو خو دا اوس فلحال لاک دی په خبره جوړول ډېر اسان دي لکه چې ان رجسټرډ ورژن یې که نه نو باقي صرف انټري کولی څنګه چې موږ کویک بک کې کولو ټیک شو دې کې بیا موږ سره نور امپلای فیلډز هم شته لکه نور امپلای باس فیلډز دلته نه ځایږي ته دلته هم ځایولی شي په خبره پوه شوې لکه دا د هغې ګراس پیرول اکاؤنټس دي چې دلته هم مینشن کې چې دې اکاؤنټ نه به دې ته پیمنټ کېږي دې اکاؤنټ نه به دې ته بونس ورځي دې اکاؤنټ نه به دا ورځي وغیره 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 نو دا هغه سچویشن کې دی چې کله موږ سره لکه ټیکس ټیبل اپډیټډ وي اوس ګورئ دا سیف کوي نو دا به موږ سره امپلای اکاؤنٹ must be valid دلته موږ اکاؤنٹ نه دی دلته دا اکاؤنٹ نه اوچتې که نه دا آف کا بیا هم نه اوچتې بیفور کنټینیوینګ دلته موږ سره اکاؤنٹ پکار دی هغه لاک دی په خبره پوه شوې پیرول ایکسپنس اکاؤنٹ موږ لینک کوو پوه شوې نو هغه چې تاسو کوئ نو دا ډایرکټ لکه د هغې هغه کېږي په خبره پوه شو اوس ګوره ما انچیک کو بیا هم نه اوچتئ اوس به کېږي اوس دې ته لکه ایکسپنس کوم ځای نه ورکوو پیرول ایکسپنس دې کې به فایند کړو که نه لکه دا ټول پیمنټ چېرته نه کېږي پیرول نه کېږي که نه پیرول چیکنگ اکاؤنٹ نه ایکسپنس کې راځي فایند نیکسٹ کا فایند نیکسٹ کا دا دې شاته پاتې شو دا دی پوه شوې پیرول پیرول دې له بیا ایکسپنس اکاؤنٹ هم جوړولی شي نیو به جوړ کړو دا پوه شوې پیرول یا دلته خو آی ډي ورکړو که نه ما سره ایکسپنس اکاؤنٹ کم اکاؤنٹ نمبر نه شروع کېږي نمبر به راولو او دا به 10 کړو ٹھیک شو نو ما سره څه شو پیرول ایکسپنس ټایپ به یې څه ونیسو ایکسپنس لکه ډیبټ یا کریډټ به څه کېږي پیرول ایکسپنس به کېږي 6 1 صحیح شو نو اوس ته دا چک کولی شي دا ولې دا ټولنجه راغلی کې پریویس ورژن کې داسې نو پریویس ورژن کې خپله به راتلو ښه دا اماونټ به پې کېږي دا به هم 6 0 ټیک شو دا اماونټ به هم چېرته نه پې دې له بیل اکاؤنټ هم جوړولی شي خبره پوه شوئ دا به کلیر شي اوس یې سیف کړو اوس سیف شو ٹھیک شو نیو کوي دا د دې لکه ټول سیټینګ بیا بل امپلای جوړی دلته نه بل امپلای هم جوړولی شي ښه دې ورژن کې به دا انچیک کې پوه شوې دا به انچیک ټوکې نو هغه به د هغې ټول هغه به راشي پوه شوې پریویس ورژن کې داسې نه و دا پیشري چې کوم 2008 و صحیح شو نو دا موږ سره څه امپلای سیټینګ و
پې کوم اوس ګوره دا دلته فار د ټایم بینګ ته نشي کولی ګوره پیرول انټري بیا موږ څه کوو پیرول انټري کوو اوس په کم اکاونټ نه به پیرول انټري لکه چیک لیکو موږ فار ایگزامپل ورته نو موږ به راوالو بینک اکاونټ یو بی ایل موږ سره شته که نه دلته نه به اکاونټ راوالو دا به اوکې کو نو موږ سره به راشي نو چې بیا دلته ته کم امپلایم سلیکټ کې که نه د هغې ګوره اټومیټیکلی ښه دی کې دا انټري کولی شي پوه شوې پریویس ورژن کې نو دا مالا نه دی کتلی پوه شوې چیک نمبر ورته ولیکه د هغې سیلري چې ما څه ډیسایډ کړي ګوره 5000 سیلري او 500 روپۍ الاونس او 200 سو هغه ایډیشنل ورک چې د هغې و پوه شوې نو هغه ته دلته نه کولی شئ اوس ګورم دا انټري سیف کوي او که نه دا چیک خو ما ولیکلو یو مست انټر ایټ لیست ون distribution نه کوي که نه ویک ان پے پیریڈ 4 پیریڈ دی 2 پیریڈ کا کیلکولیشن کوي یا بدلته کیلکولیشن کوي دا نه کوي که نه انټري نیم ټیکسز اینڈ بینیفٹ لایبلیټي دا نه کوي انټري به نه کوي ولې چې هغه پیرول لاک دی که نه زه حیران شوم چې دا څنګه دلته دا دی اوچت کړلو صبر وکړه دا بل کس سلیکټ کړو د دې بل کس ګوره سیټینګ نه دی شوی پوه شوې بهرحال چې ټیکس ټیبل تاسو سره اپډیټډ وي که نه دلته نه صرف رایټ چیک کوئ نه ډیټ مسله خو دا د فار د منت آف ډسمبر دی که نه جنوري نو دا جنوري به یې کړو نو نن څه دی 27 جنوري دی 28 ته بس دا یو خبره نه کېږي یو مست انټر ایټ لیست ون ډسټریبیوشن نو هغه موږ سره خو نشته که نه ټیکس ټیبل ډسټریبیوشن به څنګه کېږي چیک نمبر نه کېږي پوه شوې او وجه څه ده چې موږ سره د دې ټیکس ټیبل نشته خبره پوه شوه نو چې ټیکس ټیبل نه وي نو ته بیا نشې کولی کلیر شو بهرحال انټري دلته نه هم کولی شي او یو بل ځای نه هم انټري کولی شي ګوره دلته نه راشه ټاسک نه او دلته موږ سره سلیکټ فار پیرول انټري ده چې چا چاته ډیو وي لکه زه یم چې آل امپلای نو ما ته به دلته نه وښایي چې د دې امپلایز ته سیلریز ډیو دي ګوره خبره پوه شوې دې ته پې کې دا خو هغې سره به انکلوډډ وي که نه نو دا دې کې خپله راځي په خبره پوه شوې نو دا اوس تا سره چې 3000 امپلایز دي نو د هغې سیلري چارټ بس تا مخامخ راشي بیا به تا ته کیلکولیشن وشي اوس ګوره ټوټل سیلریز دومره جوړېږي نو ته به بینک اکاونټ چیک کې چې ما سره شته نو بیا به ټولو ته چیک پرنټ کې او پیمنټ به مو شي اټومیټیکلی دا فیسیلیټي پریویس ورژن کې نو پوه شوې پریویس ورژن کې خو به دا اوپن کېدوم نه په خبره پوه شوې نو دلته نه بهرحال ډېر آسان به وي چې تاسو کله رجسټرډ ورژن باندې کار وکړئ که نه نو څه مشکلات به نه که بیا هم وي نو بیا ماته $200 باندې دی پوه شوې $200 باندې دی ښه نور څه پاتې نور څه پاتې وو سر ایکشن آیټم پاتې وو ایکشن آیټم خو دا موږ سره وګورئ الرټ شو ټو ډو شو ایونټ شو پوه شوې دا اوس ګوره څومره ایونټ شوي دي کوټیشن ټو پرنټ څنګه موږ سره کویک بک کې نه و الرټ تا خو کړی دی که نه پوه شوې نو اوس یو الرټ جوړوم یاره چې زما نن یو میټینګ دی ما ته بیا الرټ راکړه میټینګ دی یا ایمیل کول دی ایمیل ټو چاته کول دی وغیرہ وغیرہ څنګه موږ موبایل کې هم هغه وي ټو ډو یا ارګنایزر وي غونته کې وي نو دلته ګوره ټو ډو هم ته ریکارډ کولی شي چې یو کار کول دي څه کار کول دي په دې تاریخ باندې دا کار کول دي دا کله کمپلیټ شوی نه دی او دلته میټینګ دی with vendors پوه شوې کله چې دا وشو نو دلته نه ته ډن کولی شي چې ونه شو نو انچیک به وي پوه شوې نو دا موږ سره ایکشن آیټم دی ښه نور څه ته وې ما سر وی چې موږ خو همدغه بیا ډایرکټ به چې اوس خو دا رجسټر نه سر که نه بیا خو موږ به هغه ته بل اکاونټ بیا سیلري اکاونټ بل جوړو یا بونس اکاونټ به جوړو ډایرکټ
हालत बस सिर्फ लिंकेज के जनरल नंबर को यो सेल रिकॉर्ड में हाल तनम जोड़ोले चल तनम डेबिट क्रेडिट बल कम जाने की सर बल दे पेरोल न की असुदा और पेरोल पूरा यो सेटअप है हो सर अब पहले न कैलकुलेशन शो कम कॉन्ट्रैक्ट शो कम टर्म्स एंड कंडीशन शो इंटर शो बस ब्या हर में बस सर ब्या सैलरी जोड़ो वाली पोई शे सर बल डिपॉजिट पाले कम डिपॉजिट के चर दे मतो शिपमेंट सर शिपमेंट हां सर प्रोफाइल के दा मेंटेन मीनिंग के दा शिपमेंट सर खदा शिपमेंट दा उसु गोरा मुंग सरसो कंपनियां नी दी वक्त के ओस यूपीएस दे नो यूपीएस से यो फेडेक्स नुम दे औरे दले डीएचएल नुम दे औरे दले दी सकार कई यो माल यो जेना बल जे तोड़ी उस पिछटी चे दे शिपमेंट ताता यो फैसिलिटी दर कई शिपमेंट फैसिलिटी मतलब सरे लगा दा टोल कंपनियां ने रजिस्टर्ड दी दे पिछटी सरे या पिछटी दी सरे यो करारदाद शवे दे संगा ची कोई बुक के मुंग सर आगा दी यूपीएस दे फीडेक्स दे ठीक शो नो दागी आगी द पारा शिपमेंट ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कई नो दा करेंगे तो दलता दा शिपमेंट यूज कवाले शे च खपल माल रा वाड़ा मा को ठीक शो नो गोरा शेड्यूल अ पिकअप नो तो यो पिक कम जीना व पिक के यो माल खबर पोशवे नो यूपीएस वाला पूरा शेड्यूल हुई लका नेट बांधे अवेलेबल भी चे दादा जीवनो के लूंगा ऑफिस दी टोल ऑनलाइन दे खबर पोशवे नो आगे द पारा लका तब ब्या यूपीएस सर अब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन के चे जब ताना मंथली दुमरा मिकदार के वो माल इंपोर्ट कोम या एक्सपोर्ट कोम नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट खो बकीगी खो सोक बे उड़ी राउली तो चूज दल तना ते लैपटॉप अमेरिकन रा वाड़े नो अब संगराजी जास की बराजी खोयो कंपनी दा शिपमेंट वाला अब रोड़ी करना अगर फीडेक्स दे यूपीएस दे डिफरेंट कंपनियां नी दी खबर आ संग ची लेटर सेंड कई संग ची जीपीओ दे अपना गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस दागरे के बाहर मुल्कुनु के दा ऑनलाइन न दागे सर रिलेटेड दे खादल तो गोरे आखिर के बिया मुंग सको ईयर एंड विजिट चलो दाखला चलो चिकल जमुंगा लेट से नन जमुंगा 31 दिसंबर देनो नन जमुंगा सोशो कंपनी क्लोज शो नो कंपनी क्लोजिंग बसंगा को ईयर एंड विजिट पजरिया वको पोशवे देना मख के बदा बैकअप वाली जरूरी दा पोशवे नो गोरा जमा दिसंबर 2008 टू नवंबर 30 2009 लका दा जमा ईयर एंड हो खबर पोशवे और बल जमा दिसंबर 1 2009 ना नवंबर 30 2010 ईयर बा शुरू की खबर पोशे दागरेंगे पेरोल द पारा वाले चदामुंगा पर दिसंबर की कंपनी जोड़ा करे वा जमा पर ख्याल करना जनवरी के और जमा द सिस्टम डेट बा दिसंबर में पोशे पोशे न पेरोल टैक्स ईयर नेक्स्ट दलतना बावल साखले बैकअप बाखले इन केस जमा कंपनी हालत एंड शुमाना खहीर शुंट्री है रशवा नो जखब बिया रिस्टोर को मगना नागे द पारा मुंगा ददे पूरा बैकअप वाखलू बैकअप दे द पारा का इन केस माना स क्लोजिंग एंट्री पाता शो या स एडजस्टमेंट पाते शो नो बिया बज सकोमा नो नेक्स्ट ओसगोरा कंपनी आर्काइव मगस से आर्काइव बैकअप हम ताता फैसिलिटी दार कई नेक्स्ट का बिगिन क्लोजिंग नो दा बोस्ता तसकई करंट ईयर बताता क्लोज की संग चमुंगा खपल अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट के सको ट्रायल बैलेंस ना इनकम स्टेटमेंट वगैरह वगैरह दा टोल चीजों ना जोड़ दो नो दाबा जमा हर स क्लोज यूज गोरा बिजनेस स्टेटस गोरा पहला खो मता दलते खोदो कना चिदा प्रॉफिट दे दा लॉस दे गोरा हर स रिफ्रेश शू पोइशवे दलता दा रिफ्रेश का नो गोरा प्रीवियस फिगर्स जमा नेट प्रॉफिट नेट लॉस लाड़ा लो प्रीवियस बैलेंस शीट था आर सबा खई दल तराशा ओजगोरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नदी के बमुंग सरसी बैलेंस शीट ओजगोरा दाउस करंट ईयर बैलेंस शीट शोरो शो करंट पीरियड गोरे ठीक शो या करंट 3 पीरियड गोरे या रेंज गोरे नो रेंज के जवार को मा जमा कमियो 31 दिसंबर नवाला तर कम तारीख हो 1 जनवरी पोरे ठीक शो नो दाओ गोरा
لکه هغې کې بیا ته فلټرینګ کولی شي چې ستا کم ایئر بیلنس شیټ په کار دی پوه شوې نو ګوره کرنٹ ایسٹ کې ما سره پیټي کیش آن هینډ دا خو ټول ټایپس دي کیش فرنیچر اټوموبیل پوه شوې ادر ایسټس ما سره دي ټیک شو لاندې راشه دلته نه نو دا ستا ګوره اټومیټیکلی بیلنس شیټ جوړ شو هغې کې نیټ انکم هم کیلکولیټ شو نیټ انکم پلس هم شو څه سره کیپیټل سره چې ستا کیپیټل اوس دومره دی دغه رنګې ته پروفیټ اینډ لاس ګورې نو دلته راشه ګوره موږ سره انکم سټیټمنټ جوړېږي انکم سټیټمنټ دی کرنٹ پیریډ انکم سټیټمنټ ګورې یا رینج ورکې نو کرنٹ پیریډ خو اوس موږ چې کم پیریډ روان دی هغه خو دا دی خبره پوه شوې لکه دا کرنٹ منت دی دا ایئر ټو ډیټ پورې دی نن تاریخ پورې خبره پوه شوې موږ خو لا مئی شوی هم نه و چې موږ دا کمپني کلوز کړله خو بهرحال دلته نه کلوز کولی شي چې کله ستا هغه 31 دسمبر یا کم کلوزینګ ډیټ راځي پوه شوې دا پریویس ایئر هم کلوز صبر وکړه یو منټ او کلوز شو که نه دا نیو ایئر کې موږ سره کیش ان هینډ هم شته پیټي کیش بک کې نو ډیفینیټلی کیش آن هینډ یو بیلنس کلوز شو بل اوپننګ بیلنس شو که نه فارورډ کیږي اوپننګ بیلنس ښه دا وګورئ پورک ویزټ څه کار کوي تاسو ته که یاد شي ما تاسو ته ویلي چې یو اکاونټ ډیلیټ کول غواړو نو هغه نشو ډیلیټ کولی چې ټرانزیکشن پکې شوي هغه انیکټیو شي اوس دا ټایم ما ایئر اینډ ویزټ وچلولو که نه نو چې ما سره پریویس څومره انیکټیو اکاونټس دي هغه زه ریموف کولی شم ولې چې ما خو لا انټري نه ده کړې که نه نو هغه ټول اکاونټس کلوز شو ټیک شو ګوره هغه اکاونټ ډیلیشن نه مخکې هم څه اخلي بیک اپ اخلي صحیح شو بیک اپ به ورته واخلو اوس به دا مو نه پوښتنه کوي چې څه ګوره ټرانزیکشن سلیکټ ویچ ټرانزیکشن یو وانټ ټو پورک مطلب ریموف کول غواړئ ریسیویبلز پیبلز پیرول جرنلز آډیټ ټریل یوز ټیکټس وغیرہ وغیرہ زه یم چې بس څومره ان ایکټیو اکاونټس دي هغه راته پورک کا په خبره پوه شوې ټول کسټمر ان ایکټیو ګوره مینټینز ریکارډ ټول راته پورک کا نو دی به اوس سوچ شروع کی پورک ان پروګرس نو پورک مطلب څه دی چې څومره ان ایکټیو اکاونټس دي هغه ټول راته ریموف کا نو ګوره پورک از کمپلیټډ په خبره پوه شوې نو تا سره چې څومره ان ایکټیو کا اکاونټس وي اکاونټس مونږ څنګه ان ایکټیو کوو چارټ اف اکاونټ ته لاړ شو دلته اني اکاونټ لکه اوس پیټي کیش زموږ اکاونټ نور نه استعمالیږي نو دا به کرنٹ زه ان ایکټیو کوم یا دلته نه ما سره بل اکاونټ دی نو دا به زه ان ایکټیو کوم ان ایکټیو نه مراد چې کرنٹ پیریډ کې د دې کردار نشته نو بیا دا ډیلیټ کیږي کله چې کله مونږ دا ایئر اینډ ویزټ او چلو چې ایئر اینډ ویزټ او چلیږي دلته نه نو هغه زموږ سیټ شي بیا ته چینج د اکاونټینګ پیریډ چینج کول غواړې نو دلته نه ته وایې چې یاره بس دا نن نه زما پیریډ به دې میاشت نه به شروع کېږي نو هغه ګوره لاک شو په خبره پوه شوې یا دې میاشت نه به شروع کېږي نو هغه پریویس به لاک شي نو دا اني ټایم ته بیک به هغه شي خو هغه خو چې بیا من تیر شي که نه illogical دی که نه اوس چې هغه کوم خو بهرحال دا به لاک شي ګوره تا ته څه وایي would you like to print your reports before continuing تا ته باقاعده ریپورټ پرنټ کوي چې تا خپل اکاونټینګ پیریډ چینج کړلو ټیک شو نو دا به ستا اوس ګوره کرنٹ ډیټ ستا څه شو دا خو پیریډس کم یو شو 7 شو دا دی پوه شوې نو دا غرنګې ته دلته نه خپل اکاونټینګ پیریډ اني ټایم چینج کولی شي صحیح شو نو دا ستا بیا ګوره ګراف وغیرہ سیټ شو نو دا زموږ سره سو هیسټري صحیح شو باقي اني ریپورټس اني